ورځ د ملک وزیر اعظم چې کوم دی قوم ته تقریر کړی دی د بجټ نه پس قوم تقریر چې کوم دی نو په هغې کې بجټ کې خو اسم غریب چې کوم دی نورم څه شو نورم لاړه چې کوم دی داسې شو چې بس الله کریم جل جلاله د ده په حال باندې رحم وکړي اقواسم قوم لاړه تباہ و برباد شو خو زمونږ عزتمندو ډېرې خبرې بیا هم قابل برداشت وي انسان بیا هم زړه کې ووایي چې زه مړه زه ټیک ده دا به در سره ومنو چې ته کال را سره سختې تیر کړې 2 کاله را سره تیر کړې مونږ به وایو ټیک ده تیر به کړو که نه دومره هم چې کوم دی تیر کړه بغیر د بجلو وختونه 2 کاله به نور هم تیر کړو دومره هم چې کوم دی ارزه ګراني تیره کړه یو 2 کاله به نور هم تیر کړو دومره چې کوم دی روډونه او زمونږ چې کوم دی لارې کوڅې ټول کندې کپرې دي 3 کاله دې نور هم کندې کپرې وي هېڅ خبره نشته ژوند تېرېږي پوهېږئ پې مګر زمونږ او ستاسو دپاره المیه دا ده چې د هغې تباهۍ سره سره چې کوم دی څه چلو شو هغه ایماني ریډ زون چې چېرته انسان دپاره ساه اخیستل چې دي هغه هم په ادب او احترام باندې دي په کوم ځای کې چې انسان خبره کوي په کوم دربار کې یاد ساتئ زمونږ او ستاسو دا عقیده ده او دا چې کوم دی زموږ فقهاو لیکلي دي که چا د حضور علیه السلام مبارک پړې مبارک ته چا د حضور علیه السلام نالین مبارک تم سپکو قتل او چا د حضور علیه السلام ویخته مبارک تم سپکو قتل بلکې صرف د دې تصغیر ہوئے د شعرن نه شاعرن جوړ کو او دی چې کوم دی ورته څنګه چې مونږ وایو بنده او بنده ګوټې دا بنده ګوټې تصغیر دی نو که چا د حضور علیه السلام د ویخته مبارک صرف تصغیر بیان کو د حضور علیه السلام او د نالین مبارک نالتے نویل ہوئے همدارنګه د حضور علیه السلام ویخته مبارک ته شعرن نه شعرن جوړ کو یاد ساتئ علما فرمای فقد کفر خلودن دې د همیشه همیشه د پاره کافر شو بحیث ان تاب لم تقبل توبته کدی توبه وباسي دنیا کې د توبه نه قبلېږي د پاره حد دا دی چې د وخت بادشاہ او قاضي به چې کوم دی دی سکای دی به سزا کوي دی به سزا کوي نن سرعام په اسلام پورې ټوکی شروع دي سرعام دا خو د الله کریم جل جلاله په قبر باندې کروڑها رحمتونه د حضرت ممتاز قادری رحمت الله تعالی علیه نازل کی چې دغه سیلاب مخه ونیوله والله العظیم چې څنګه دا سیلاب را روانو نن حالات به جدا وي دا د الله کروڑها رحمتونه او الله جل جلاله د حفاظت کی د امیر المجاهدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتهم چې هغه د دې سیلاب مخې ته یو بند واچو او خلک یې په دې باندې مجبور کړل او خلکو کې دا شعور پیدا شو نن به دا حال نه وي دا درته زه په یقین باندې وایم چې دا کوم حال نن دی نن به هر سړی لګیا وي او سرعام به لګیا وي او چا به دا محسوسول هم نه چې دا څه چل دی څنګه چې اوس هم داسې قوم شته چې هغوی اوس هم لګیا دی دفاع کوي د دې خبرو وزیر اعظم کېناسته او هغه خپلې خبرې کولې نو د ده خو مخکې نه په دې خبرو کې دی لګیا دی افسوس دا دی چې د ده مخه نه نیولې کېږي په دې خبرو کې علما دلته کې احقاق د حق ابطال د باطل نه کوي علما دلته کې کلمه د حق چې کم دی عند سلطان جائر نه وایي کوم چې افضل جهاد دی افضل جهاد حضور فرمایي د یو بادشاه په وړاندې کلمه حق ویل دي نن څه چلو شو هغه لګیا دی کله ګیري پورې ټوکې کوي دا خبرې د چا نه هېرې شوې چې هغه آغاز د دې ځای نه کړی دی چې ممتاز حسین قادري چې دی دا قاتل دی او پاکستان کې د قاتل نه هیرو جوړیږي حالانکه دی چې هیرو جوړ شوی دی دی په کرکټ باندې هیرو جوړ شوی دی نو غازی ممتاز خو د حضور سره وفا کړې وه څنګه به هیرو نه ویږه دې باندې څنګه به هیرو نه د حضور سره وفا کړې ده په حضور باندې غیرت کړې دی نو څنګه به هغه هیرو نه کله چې کوم دی د شروع د دې ځای نه وکړه خلکو یې دا خبره چې کوم دی څه کړه دا خبرې خلکو پې ځان غلی کړ هغه لاړه د هغې نه زیات جري شو بیا وی دا ګیرو والا چې دی وي ما ته داسې ښکاري چې 80% چې کوم دي نو دا منافقان دي او په دې 100% باندې زما شک دی دا خبرې کړې وه که نه وه کړې ورپسې چې کوم دی څه وې ورپسې د آسیا ملعونې فیصله راغله او د آسیا ملعونې فیصلې پسې چې قوم روچت شو تحریک لبیک روچت شو ډېر هغې قوم ته خطاب وکړو وي دا فیصله عین د شریعت مطابق شوې ده دا د اسلام مطابق شوې ده ځکه د پاکستان آئین د اسلام مطابق دی او دا فیصله د آئین مطابق شوې ده لہذا د دې خلاف چې څوک هم راوځي او د دې خلاف څوک هم احتجاج کوي زه به ورسره داسې حکم
قوم پاغه باندې مغله شو چې او ناجایز فیصله ته جایز فیصله وي او بیا ورته الیاذ بالله د شریعت مطابق فیصله وي او دا سه خبرې ډېری دي کله وی الله غلطی کړی دا چې انسان جوړ کړي کله وی چې څنګه الله خپل نبی تیار او دا سه الله جل جلاله مام تیارې د ویلې دي کنه دی ویلې کله چې کوم د اسلام بارکه چې او سړی د چا دومره مشر جوړ شي داغه هر خبره بچي وي دا په احتیاط باندې وي کله د میاوالی په جلسه کې وای د میاوالی ګرمي چې میولې دا زما یره نشته د جهنم اور مانشي سيزله دته د جهنم اور داسې د غب شپ کاری یعنی دا صرف اسلامی اقدارو پورې ټوکی دي کله د حضور بارکه چې خبرې کوي په حضور باندې وحی را نه لا یاذ بالله وی حضور وی جوړ ز پاگل شوی ما الله یاذ بالله دا ټول آن ریکارډ خبرې دي د دې ویډیو غانې موجود دي او کله چې کم دې سوي یعنی دا خود هغه کله چې کم دې مغرب لنټر یو غانې ورکای او هغه ته وی چې بس دا قانون چې دې د ختمولو به مونږ کوشش کوو دا زیاتې کیږي د 295C قانون زمون غیرت بیدار نشو زمون غیرت بیام کورسه پسې لاړ زمون غیرت بیام عہده پسې لاړ زمون غیرت بیام چې کم دې سشو ودشو را بیدار نشو هغه ورځ قوم ته خطاب کو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په صحابه باندې هغه چې کم دې هدایت یافته هغه هدایت یافته او هغه خلق تلار خودن کی صحابه هغه جنتیانو صحابه هغه د حضور عاشقان هغه د حضور علیه السلام په ارشاد باندې مال او جان قربانولو والا او هغه د جرأت او د بہادرۍ چې چا تاریخ رقم کړی دی هغه باندې د الزام لګولې دی کله عزتمند زمون قوم دې ته خیال دی خو د ډېرو خلکو ورته نه خیال کیږي چې کله د خاتم النبیین الفاظ ادا کوي او دا الفاظ باوجود د بار بار دوراویدونم ادا نشي اشاره کم طرف ته ده سره د دې چې هغې نفس یو معنی خیز خاموشي او معنی خیز خندام راځي په مخ باندې چې انسان خاتم النبیین نشي ادا کولی تاسو سوچ کولی شئ چې د حالت کم طرف ته روان دي یا انسان چې کم دی هغه بار بار سودی نظام ته ریاست مدینه وایي زه خو افسوس په دې کوم چې علماو ګرفت ولې ونه کړ چې د په کومه ورځ باندې ویلې وې ریاست مدینه په کار چې د ګرفت شوی وي چې خبردار دې ګنده نظام ته چېرته ریاست مدینه ونه وی ریاست مدینہ کی سود نہ چلے دا سود خود اللہ سره جګړه دا ریاست مدینہ کی چکم دے د مدینه منوری خلیفہ په مخ باندې ګیرا وا ویګه په داګه د حاکم او بادشاہ د وزیرانو په مخ باندې ګیرا وا ریاست مدینہ کی چکم دے سن کې دا پاغه کې دا نوا چې غریب بصرف د یو اف ای آر د پارم پروډ باندې خپل مړی دی ریاست مدینہ کې د وخت خپل حاکم اب په خپل اوګه باندې په جره اغسته و غریب ته په کور کې وګرځولا د ریاست مدینہ حاکم چې و سلور سوا کنال کور کې نو سید هغه چې کم دی زی سفر کوي نو سفر د یمن لره دی نو سکای صرف چې کم دی یو سورلی بوزي او یو سورلی باندې غلام هم د ځان سره کوي کله غلام کې نه کله پخپل باندې کې نه دا د ریاست مدینہ حاکم دی او بیا د ریاست مدینہ حاکم بیت المقدس تزي عیسیان وې دا چابیان به مونږ پخپل عمر فاروق ته حواله کوو دا مبارک صرف یو سورلی رالی د مدینه منورې نه څومره سفر دی یو سورلی رالی او پاغه باندې کله پخپل باندې کینی او کله غلام کې نه چې کله بیت المقدس رانږدې شو اتفاق دا سه وشو چې نمبر د غلامو د برکې ناستو ا مبارک ورته فرمای قربان مخامخ عیسیان ولاړ دي او تاسو خیر دې زب کوس شم زمنا خپل نمبر تاسو له درکوما تاسو راشه او په دې سورلې باندې کې نه کم از کم د بادشاہ چاغي مخامخ ویني عمر فاروق صاحب ورته وای نه دا څه خبره نه ده ستا نمبر دې ته په دغه کورته موږ له چې عزت را کړی دی اسلام را کړی دی عدل او انصاف را کړی دی دا ریاست مدینہ دا مونږ وایو بلا شک و شبہ مونږ مرحبا وایو ریاست مدینہ تا زمونږ بابا جی د ریاست مدینہ د پارش په ورځ تیری کړی دي تکلیفونه تیر کړي جیلونه برداشت کړي دي او ډېر زیات صحبتونه برداشت کړي دي مگر مونږ وایو راځه مونږ در سره په ریاست مدینہ کې د ټولو نه اول ولاړ یو ریاست مدینہ به بیا داوي چې د ټولو حکمرانانو به چې کم دی د عدل او انصاف چرچی وي همدارنګې چې کم دی په دې ریاست مدینہ کې به د ختم نبوت دشمنان بیا نو سیږي د حضور د عزت او د ناموس دشمنان به نو سیږي هغې به خپل بدماشي او برید نه تاوي بلکې هغې ته به سزا ملاویږي کومه چې د ریاست مدینہ په آغاز کې د حضور د عزت دشمنانو ته ملاو شوې ده دا څومره لوی ظلم دی چې د هغې د شرابونو لسنسونه سینماګانې جوړیږي فحاشي هم کیږي اوریاني هم کیږي
همدارنګه ظلم بازار ګرم دی، خلکو وې سایوال ماشومانو ته سزا ملو نشوه، مونږ بداو کو د هغې قاتلانو ته مونږ بداو کو هېڅ هم نشو. د هغې باوجود هم د ریاست مدینه لفظ استعمالول دا د حضور د هغې عظیم ریاست او د خلفای راشدینو دغه ریاست لویه بې ادبي ده. پکار چې علما د دې ګرفت وکړي او ورپسې عزتمندو بیا چې کوم دی خبرې خو ډېرې دي، خو راشه زه درته دا وایم د حضور د صحابو تذکره کوي. نو هغه څه وایي د حضور صحابو تذکره کوي؟ نو وایي چې وګوره په جنګ بدر کې د حضور سره 313 صحابه وو، باقي نور صحابه خو د جنګ نه یریدل. دا دغه د خپلې خولې الفاظ دي، صحابه د جنګ نه یریدل ځکه د حضور سره رانغلل. جنګ احد یادوي، وایي په احد کې چې کله حضور علیه السلام په جبل الرمات باندې صحابه مقرر کړل، هغې ته دا ویلي چې تاسو به دره نه پرېږدئ. هغې چې وکتل چې صحابو فتح بیا مونده، مال غنیمت راغونډېږي، نو یو اجتهادي غلطي وه چې گویا کې حضور خو زمونږ جوړ ده. هغې مقصد دا و اوس خو دارې کامیابي ملاو شوه، چې کامیابي ملاو شوه بس خبره ختمه شوه، نو هغې را روان شو. نو دې څه وایي د صحابو دپاره لفظ استعمالوي، وایي صحابه هلته په لوټ مار کې مشغول شو، مال غنیمت راغونډولو ته لوټ مار وایي. څه ورته وایي؟ او دا لوټ مار چې دی دا د قادیانانو اصطلاح ده. پوهېږې دې باندې لوټ مار کې مبتلا شو او بیا وایي چې وګوره د حضور علیه السلام نافرماني وکړه، حکم یې ونه منه. چې یو انسان په دې باندې نه پوهېږي چې جنګ بدر واقعه خو هغه واقعه وه چې په کومه واقعه باندې اسلام روښانه شوی دی، او په کومه واقعه کې ته خو یریدل ماشومان بچي په پوندو باندې په پنجو باندې ولاړو، په پنجو باندې خپل قد یې اوچتاو چې حضور چېرته مونږ واپس نه کړي د جنګ بدر هغه جنګ او چې کوم صحابه پاتې شوي وو د دغې جنګ نه، هغې ټول عمر چونکې دا خو حضور د جنګ په نیت باندې نه راوتی، دا خو د قافلې د محاصره کولو دپاره چې کوم د ابو سفیان قافله وه، د هغې نه پس عزتمندو صحابو ته د ډرپوکۍ نسبت کول، صحابو ته چې کوم دی څه د بزدلۍ نسبت کول، دا ګستاخي د صحابه کرامو ده. مګر نن چې کوم دی دغه قوم لګیا دی د هغې څه کوي؟ د هغې چې کوم دی دفاع کوي. ځکه وایم عزتمندو بس کوي د حضور علیه السلام مبارک ته مخامخ کېدل شته او د صحابو ته هم شته. که مونږ صرف د دې دنیا دپاره د دې خلکو مخه ونه نیوله او د دې دنیا دپاره مونږ چې کوم دی څه چل وکړو، ځان غلی کړو، د سبا ورځ د دنیا خو څو ورځې ژوندون دی، وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې، سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن بیا نشته. عزتمندو دا وخت لہذا عزتمندو چې کوم وزیر اعظم دا بیان ورکړی دی عمران خان، په دې باندې د ټول قوم زړه دردېدلی دی، د حضور د غلامانو غیرتمندو زړه پې دردېدلی دی. پوهېږې دې باندې او په دې باندې ټول قوم مطالبه کوي، ټول قوم دا مطالبه کوي چې ته د خپلو خبرو نه رجوع کوه، ښکاره معافي وغواړه، رجوع کوه او ښکاره معافي وغواړه. علل اعلان معافی مطالبه کوي د حکومت وقت نه، د وزیر اعظم نه، چې په دې باندې د حضور علیه السلام عاشقانو زړونه دردېدلي دي او تا د حضور د صحابو په شان کې ډېر نازیبا کلمات ویلي دي، او کم خلک چې د دې دفاع کوي هغه د په خپل ایمان باندې ویریږي، د ځان ته مخې ته کي چې قبر کې الله او د هغه رسول چې کوم دی په کار راځي که عمران خان په کار راځي، بس دومره د ځان ته مخې ته کي هغې د په خپل ایمان باندې ویریږي چې په داسې خبرو کې هم د دفاع کوي. لہذا غیرتمند مسلمانان چې په هر صورت باندې وي چرې دا خبرې قابل قبول نه دي. پوهېږئ دې باندې ډېرې خبرې داسې وي قادیانانو پسې خبرې کېږي، پروا نشته، څه چلو شو، نه دا ازادي ده، اظهار رایې ده. د یو ملک وفاقي وزیر ښکاره لګیا دی احمدي مسلم کمیونټي، هغه ته پروا نشته چې بل طرف ته صرف یو سړي دومره خبره وکړه یہ گائے کی منہ تر پینے والے ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، نو هغه چوهان مستعفی کو هغه خپله معافي نامه کې ښوده چې دا معافي غواړم، وایي نه معافي قبوله نه ده. بل طرف ته هماغه وزیر د اسلام خلاف خبرې وکړې، د مسلمانانو خلاف یې وکړې، د علماو خلاف یې وکړې، وایي دا بیکورډ خلک دي، دا جاهل دي، هغې باندې څه کم دی، څه نشته، ایکشن نشته. لہذا موږ په دې خبرو باندې غلی نشو پاتې کېدی. زه دا مطالبه کوم د تحریک لبیک یا رسول الله خیبر پختونخوا د طرف نه، پوهېږئ پې تحریک لبیک یا رسول الله
خیبر پختونخوا د طرف نه چې په دې ناپاک جسارت باندې او په دې ګستاخی باندې د ملک وزیر اعظم د الله او د رسول معافي وغواړي، د عوامو نه د معافي وغواړي چې د دې دلازاري کړې ده ویږي دې باندې، او آینده د پاره دې په اسلامي معاملاتو کې بالکل ګوتې نه وي، آینده د پاره دې اسلامي خبرو کې بالکل ګوته نه وي. زه ورته اول چې کوم دې دعوت ورکوم چې اول لاړ شه اسلام زده کا، اول لاړ شه د اسلام مطالعه وکړه، د هغې نه پس بیا د اسلام باره کې خبرې کوه، ځکه چې هم مسلمان هر څه برداشت کولی شي. ستا ظلم برداشت کوو، ستا جبر برداشت کوو، تکلیفونه برداشت کوو، ګرانۍ برداشت کوو، همدارنګې عزتمندو بجټ چې هر څنګه دی برداشت کوو. خو دا یوه خبره داسې ده چې دا ناقابل برداشت ده، موږ هر څه برداشت کولی شو او دا نشو برداشت کولی. لہذا زه نن د دې دومره لوی فورم نه او بیا د خپل جماعت د دومره لوی فورم نه باقاعده طور باندې مطالبه کوم چې عمران خان دې د دې خبرو څه غواړي، علل اعلان دې توبه وباسي، ویږي دې باندې علل اعلان دې څه وباسي، توبه وباسي، او که توبه نه وباسي نو بیا ټول قومیوت ته وایم چې خدای او رسول خاطر وکړي او د دې صحابه او عظمت چې د چا د برکته مونږ ته نن دا کلمه نصیب شوې ده، په هغې صحابو باندې غیرت وکړئ، د دغې پارټۍ نه مکمل طور باندې د براعت اعلان وکړئ.